اما ماضی فعلی را گوین که بزمانه گذشته تعلق دارد و آخر او مبنی باشد بر فتحه قلت حروفه او کسرت مگر بعارض چون فعل 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 فعللا چون ضرب سمع کرم بعثر. معزز سامعین کرامو، نن دویم درس دی زمونگا د میزان الصرف. پرون په سبق کې تیر شوی چې فعل متصرفه په درې قسمه دی: ماضی، مستقبل، حال. اوس د هر یو تعریف، علامت او مثال بیانوي. اما ماضی فعلی راگوین، ماضی دوی اغه فعل توایی که بزمانه گذشته تعلق دارده چې تیرې شوی زمانه سره تعلق لري. اوس علامت بیانې دا خو تعریف شو چې تیرې شوی زمانه سره تعلق لري، فعل ماضی شو. پہچان بیسوی په عربی کې د فعل ماضی آخر او مبنی باشد بر فتحه مگر بعارض. دا مگر بعارض تعلق په عبارت کې آخر او مبنی باشد بر فتحه سره دی. نو مطلب بداشي چې د ماضی اخر به مبنی په فتحه سره، یعنی زبر با اخر کې وی په آسان الفاظو کې فتحه به وی په. لکه مثال ګورئ، دوارا با باندې فتحه دی، سمع عین باندې فتحه دی، بعثر را باندې فتحه دی. مگر بعارض نسوي وی مگر بعارض مگر د یو مجبوری د وجنا فتحه بنهم راضی. لکه مثال سوک در طویل شي فعلو، فعلو کې لام باندې ضمه دی، پیش دی. سوک ویلی شي چې دا خو ماضی دی او آخر کې فتحه نشته، نو مونږ به وایو مگر بعارض د یو مجبوری د وجه نه فتحه نوم راځي. دلته مجبوری څه دی؟ فعلو کې وو جمع د پار راځي او وو ځان نه مخکې ضمه غواړي، نو فعلو کې وو د مجبوری د وجه نه ما قبل ضمه راله، نو دا مگر بعارض دا مطلب دی چې یو د مجبوری د وجه نه به فتحه نوم راځي. اوس پراشوغی عبارت چې منس کې پروت قلت حروفه او کسرت. وی که حروف کم وی یا زیات وی. کم وی څه مطلب؟ که ثلاثی وی، درې حرفونو والا وی، فعل ماضی، بیا به مبنی بر فتحه وی. لکه ضرب، سمع، کرم. او کسرت یې که حروف زیات وی، رباعی وی، چار حرفیز وی، لکه بعثر صلور حروف لري. نو که حروف کم وی او که زیات وی، ثلاثی وی او که رباعی وی، آخر به مبنی وی په فتحې سره. مثال ګورئ، وزن راویسته دی د ضرب فعلا، د سمع فعلا، د کرما فعلا او بعثر فعللا. دا د ماضی بیانو شو. اما مستقبل فعلی راگوین که بزمانه آینده تعلق دارد. مستقبل دو یغ فعل توئی چې را روان زمانه سره تعلق لري، زمانه آینده. او علامت صدی و آخر او مرفوع باشد مگر بعارض. آخر به مرفوع وی، مرفوع دا مطلب ضمه بوی، پیش پوی آخر کې به، مگر بعارض مگر د یو مجبوری د وجه نه با مرفوع نه هم وی. لکه مثال ګورئ، یا دریبو مستقبل دی، یا دریبو با باندې ضمه دی، مرفوع دی. یسمعو، یکرمو، یبعثرو. زما په دې کتاب کې یکرمو لیکلی، دا صحیح نه دی. ماضی مخ کې تیر شو کروما، نو د کروما مضارع یکرمو راځي. ما سره په کتاب کې یکرمو دی، یکرمو صحیح نه دی. یکرمو، یبعثرو. مگر بعارض سمانا د یو مجبوری د وجه نه به مرفوع نوم وی. لکه مجبوری ګوره قرآن کې راځي انذرتهم ام لم تنذرهم. اوس تنذر خو تنذرو پکارو، خو لم په داخل شو، مجبوری شو، لم جزم ورکی، لم تنذر شو.
دغه رنګ قرآن کې راځي ان الله لا یستحیی ان یضربا یضربو پکار دی یضربا ولې رالو ځکه ان مجبوری د وجه نه ان چې دی فعل مضارع ته نصب ورکوي فتحه ورکوي ان یضربا نو دا د ان مجبوری شوه نو دا کتاب ویل چې آخر به مرفوع وي مگر به عارض او مجبوری د وجه نه به مرفوع نه وي مثالونه وردی یضربو په وزن د یفعلو یسمع په وزن د یفعلو یکرمو په وزن د یفعلو یبعثر په وزن د یفعللو مستقبل شو اما حال فعلی راگوین حال دوی اغی فعل توئی که با زمانه موجوده تعلق دارد چه موجوده زمانه سره تعلق لري اوس د حال پہچان سدی وی صیغه حال هم چون صیغه استقبال است صیغه د حال با د مستقبل صیغه پشانتی وی په عربی زبان کې د حال او مستقبل د پاره یو صیغه راځي یضربو حال هم دی یضربو مستقبل هم دی یسمعو حال هم دی یسمعو مستقبل هم دی باقی به مونږ ته څنګه پته لګي چې دا په حال کې استعمال دی که مستقبل کې نو دا به مونږ ته د یغزې نه پته لګي که خبره د حال روانه وي خو مونږ به د حال ترجمه کوو که خبره د مستقبل روانه وي مونږ به مستقبل ترجمه کوو نو دغه حال او مستقبل دواړو ته دوی یو نوم ایښی دی فعل مضارع ورته وایي څه ورته وایي فعل مضارع نو دا زمونږ نن د فعل متصرف درې واړو اقسامو تعریفونه مثالونه او علامات بیان شو نو نن دا درس شو د میزان الصرف